بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 15م درس دی او نن به ان شاء الله آداب مکمل شي. کوم چې د قضاء حاجت آداب دي نو دې نه مخکې 17 آداب مونږ ویلي دي چې موږ له اودس ماتي په وخت کې کم کارونه کول پکار دي او د کوم نظام بچ کول پکار دي. نو هغه کې ان شاء الله نن مونږ اتلسم وایو او یکره مکروه دي، ناپسندیده دي، ناخوښه دي، کرکجن دي. نو اردو کې ورته وایي ناپسندیده، یعنی چې خوښ کار نه وي. ان معنا ده چې یبوله معنا ده ورکوټې او دسماتې. او معنا ده یا یتغوط غټ او دسماتې. بقرب با معنا ده سره او قرب معنا ده نږدې. بئر کوی ته وایي، کوې. او معنا ده یا نهر نهر ته وایي. موږ ورته نهر وایو او عربی کې دا نهر دی او صحیح تلفظ هم د دې نهر دی، نهر. او معنا ده یا حوض تالاب ته وایي، تالاب د اوبو چې کوم تالابونه هغې ته وایي. اوس واورجې ویکره ناپسندیده دی، مکروه دی، کرکجن عمل دی، مکروه عمل دی. ان یبوله چې ورکوټې او دسماتې وکړي او یا یتغیط غټ او دسماتې وکړي. بقرب بئر کوی سره نږدې، او نهر یا نهر سره نږدې، او حوض یا تالاب سره نږدې. یعنی تالاب سره، نهر سره او کوی سره نږدې او دسماتې کول دا مکروه دي، ناپسندیده عمل دی، خوښترین عمل نه دی بالکل، یعنی کرکجن عمل دی. ځکه چې یو خو فقها فرمایي وایي که کوم انسان کوی سره یا نهر سره یا تالاب سره نږدې او دسماتې کوي، که غټ او دسماتې که ورکوټې او دسماتې وي، نو بعض کویان داسې وي چې هغې ته د دغې اودسماتې دا اثر رسیږي، نو د رسېدو احتمال پکې وي، قریبه ده وایي چې هغې ته دا ورورسي. نو دغه د وجې نه هم ځان بچ کول پکار دي. او یا چې دغه کوي له یا نهر نه یا د تالاب له خوا له څوک نږدې راځي او خوا کې ورسره د اودسماتې چا کړې وي، نو دغه هم ډېره بده خبره ده، ډېره کرکجنه خبره ده، خلکو له دې کرکه ورځي. نو د دغې نه ځان ساتل پکار دي. ویکره ان یبوله وایي مکروه دي او ورکوټې او دسماتې کول او یتغیط یا غټ او دسماتې کول. بقرب بئر کوی سره نږدې، او نهر یا نهر سره نږدې، او حوض یا تالاب سره نږدې. نو تالاب سره، نهر سره، کوی سره، دې سره غټ او دسماتې، ورکوټې او دسماتې نږدې کولو دا مکروه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. بیا 19 نمبر وایي یکره معنا ده مکروه دي، مکروه یا ناپسندیده، مکروه. ان چې یکشفو، کشفه یکشفو معنا ده ښکاره کول، یکشفو معنا ده ښکاره کوي، ښکاره کوي. عورت معنا خپل شرمګاه، عورت معنا ده شرمګاه. او هو معنا ده هغه. لام معنا ده د پاره. استنجا معنا ده مونږ خلک هم ورته استنجا وایي، یعنی د اودسماتې نه پس چې کوم انسان د ځان صفایي کوي دغې ته استنجا وایي. استنجا ښه دي. او فی معنا ده کې، او مکان معنا ده ځای، او غیر معنا ده همدغه مونږ هم ورته بغیر وایو، بغیر. او ساتر معنا ده پردهدار، یعنی پردې والا، پردهدار. ښه جي. اوس څه وایي جي؟ وایي یکره ان یکشف عورته، خپل شرمګاه ښکاره کول، للاستنجاء د استنجا لپاره، فی مکان په داسې ځای کې غیر ساتر چې پردهدار نه وي، بغیر یعنی بغیر پردې والا ځای کې خپل عورت ښکاره کول
د استنجا لپاره وایي دا مکروه دي. که یو انسان چې دی هغه استنجا کوي یو داسې ځای کې چې هغې کې پرده نه وي، یعنې پردې والا ځای نه وي، بغیر د پردې ځای وي، نو هلته کې د انسان نه پکار دي چې یاره دغلته د استنجا لپاره خپل عورت نه ښکاره کوي، یعنې استنجا لپاره دې دغه ځای نه خوښوي، یعنې یا خو د پردې والا ځای له ورشي، او که پردې والا ځای له نه ورځي نو بیا د دغلته کې استنجا وکړي، خو په لوټه باندې دې وکړي. نو ځکه د لوټې دپاره پوره پرتوګ انسان نه ښکته کوي او صرف یعنې په لوټه باندې دې اودس وچکي، نو دغه شان بهتره ده. نو یکره ان یکشف یعنې ښکاره کول مکروه دي، څه شی؟ خپل عورت، خپل شرمګاه ښکاره کول دا وایي مکروه دي للاستنجاء د استنجا لپاره فی مکان په داسې ځای کې غیر ساترین چې هغه پردهدار نه وي. د غیر معنا دلته کې نه هم کولی شي او بغیر هم کولی شي، نو بهتره ده چې نه وکړو، پردهدار نه وي، یعنی داسې ځای کې خپل عورت نه دي ښکاره کول پکار چې کوم ځای کې استنجا دپاره پردې ځای نه وي، نو داسې ځای کې د استنجا لپاره خپله شرمګاه نه دي ښکاره کول پکار، خپل عورت ښکاره کول نه دي پکار، داسې ځای نه ځان ساتل پکار دي. بیا وایي یکره مکروه دي، مکروه دي ان معنا ده چې یستنجیا استنجا وکي، استنجا وکي، استنجا کوي، استنجا کول دا وایي مکروه دي، استنجا کول د دې ان د وجې دغه چې دی د یستنجیا د ده معنا د مصدر ته واوړېده، نو یستنجیا معنا ده استنجا کول، با معنا ده سره، یمین معنا ده خلاص، او هی معنا ده هغه، بدون معنا ده بغیر، او عذر معنا ده مجبوری، خځې دلته کې اوس څه وایي؟ ویکره ان یستنجیا بیمینه بدون عذر، وایي مکروه دي استنجا کول، استنجا کول مکروه دي بیمینه په خپل خلاص سره، په خلاص باندې استنجا کول دا مکروه دي بدون عذر، بغیر د عذر نه. یو انسان دی هغه ته څه عذر نشته او د قصد په خلاص باندې خپل صفایي کوي، وایي دا بهتره خبره نه ده، دا مکروه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي، او ګس لاس د صفایي دپاره استعمالول پکار دي. او دا وایي ځکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپل ټوله زندګۍ کې چېرته په خلاص باندې او یعنې خپله صفایي نه ده کړې، استنجا نه ده کړې، او همیشه دپاره ګس لاس استعمال کړی دی. نو ښي لاس دا د خوراک دپاره نبي علیه السلام همیشه استعمال کړی، او ګس لاس دا د صفایي دپاره استنجا لپاره استعمال کړی دی. او بل وایي بغیر د عذر نه، بغیر د عذر نه مطلب دا دی یو انسان دی د هغه په دې ګس لاس په تلي کې داسې دانه راوخته، یا د شا طرف ته داسې دانه په دې لاس باندې راوخته چې دا د لاس نه ښکته کولی شي، نه یې لوندولی شي، نو هغه بیا عذر شو، مجبوري شوه، په دغه حالت کې بیا په ښي لاس باندې استنجا کولی شي، هغه بیا مکروه نشته، په دې کې څه بات نشته دی، بیا بالکل کولی شي. خو چې کله په لاس کې د څه عذر درته نشته دی او ته په ښي لاس باندې اودس یعنې صفایي کې استنجا کې، نو دا مکروه وي، او د ښي لاس تکریم پکار دی، احترام پکار دی، د دې ګس لاس باندې ښي لاس له فوقیت او ترجیح ورکول پکار دي، ځکه چې د قرآن پاک کې فرمایلی دي وایي چې یاره دا ښي لاس والاو دپاره خوشخبري ده، او ګس د کامیاب خلک ښي لاس والا دي، او یعنی مطلب دا چې په ښي لاس کې ورته عملنامه میلاو شوه، او ناکام خلک هغه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اصحاب الیمین دا یا ښي لاس والا اصحاب الیمین ورته ویلي، او اصحاب الشمال چې دی هغه ګس لاس والا ته ویلي چې چاته په ګس لاس عملنامه میلاو شي، نو هغه بیا د هغه ټکانه جهنم دی چې په ګس لاس میلاو شي، او چا د اصحاب الیمین ته به په ښي لاس عملنامه میلاویږي، هغوی به جنتیان دي، کامیاب وي. نو ښي لاس په دنیا کې که چاله پیسې ورکې او که چاله پیسې اخلي، عموما په ښي لاس باندې ورکوه، په ښي لاس باندې اخله. ښي لاس همیشه د هر پاک څیز دپاره استعمالول پکار دي، او ګس لاس چې دی صرف د صفایي دپاره، استنجا دپاره، د دغې نه ځان ساتل پکار دي. بیا وایي یکره مکروه دي ان یبوله، یکره مکروه دي
دا معنی زه بار بار ځکه لیکمه چې دا هېرېږي نه دا مضبوطې یادې شي بیا به انشاءالله همیشه مخکې کتابونو کې درته اسانه وي نو یکرهو ان معنی ده چې یبول معنی ده ورکوټې او دسماتې قائما په ولاړه بدون معنی ده بغیر او عذر معنی ده مجبوری لأنها دې دپاره چې رشاش معنی ساسکی مونږ ورته ساسکی وایو ساسکی یعنی قطرې کم دارې چې کم او دسماتې کم داري هغه یادوي او البول ورکوټې او دسماتې قد معنی ده یقینا او یتطایرو معنی ده اوچتېږي الوزي یعنی اوچتېږي اڑنا اردو کې ورته اڑنا وایي علا معنی ده باندې بدن معنی ده بدن مونږ هم ورته بدن وایو د انسان دا کوم بدن دی او هی معنی ده خپل او معنی ده یا علا معنی ده باندې سیاب کپړو ته وایي او هی معنی ده خپل خدي اوس دا لږ وګورو جی وایي یکره مکروه دي ان یبول او دسماتې کول ورکوټې او دسماتې کول مکروه دي قائما په ولاړه باندې ورکوټې او دسماتې کول دا مکروه دي ښه خبره نه ده بدون عذر بغیر د عذر نه یو انسان دی هغه ته عذر نشته او په ولاړه باندې او دسماتې کوي دا ډېره بده خبره ده ناپسندیده ده زموږ پښتانه خاص کر څونه مسلمانان دي هغه د دې نه ډېره کرکه کوي چې په ولاړه باندې څوک او دسماتې کوي ورکوټې او دسماتې نو هغه ته ډېر په بد نظر هم ګوري دا وایي څه د هندوانو عادتونه دي او یقینا دا د عیسایانو عادت دی چې عیسایان په ولاړه باندې او دسماتې کوي نو د دغې نه ځان ساتل پکار دي دا مکروه دي لأنها ځکه چې رشاش البول یعنې دا ورکوټې او دسماتې هغه کوم دارې چې وي مونږ ورته دارې وایو یا ساسکي ورته وایو نو هغه د ورکوټې او دسماتې کوم ساسکي یا دارې دي وایي قد یتطایرو وایي یقینا هغه الوزي اوچتېږي علی بدنه د دغه انسان په بدن باندې لګي او علی ثيابه یا د دغه انسان په کپړو باندې لګي نو کوم انسان چې په ولاړه باندې او دسماتې کوي نو د ده او دسماتې دا کوم ساسکي چې وي یا د او دسماتې کوم دارې وي دته د او دسماتې دارې کېږي نو په بدن باندې هم لګي او په خجي وای مکروه دي او ورکوټې او دسماتې کول په ولاړه باندې بغیر د عذر نه وای ځکه چې دا او دسماتې دا کوم ساسکي دي وای دا اوچتېږي د دغه کس کوم کس چې په ولاړه او دسماتې کوي د ده په بدن د بدن تر اوچتېږي او د هغه بدن ورله بېلمازه کوي کپړې ورله بېلمازه کوي نو دغې نه پکار ده چې انسان ځان وساتي نو وایي ګوره یکرهو ان یبول قائما په ولاړه باندې او دسماتې کول ورکوټې او دسماتې کول دا مکروه دي بدون عذر د بدون عذر څه مطلب دی د بدون عذر مطلب دا دی چې انسان ته عذر نشته او په ولاړه باندې او دسماتې کوي د سستۍ د وجې نه نو دا خبره نه ده مکروه دي د ځان ساتل پکار دي دا انسان د عیسیانو سره مشابهت راځي او تاسو په خپله مونږ ویلي وي وایي من تشبه بقوم فهو منه څوک چې په دنیا کې د چا مشابهت اختیاروي وایي حشر به هم د هغوی سره وي نو ځان د عیسیانو د عادتونو نه وساتو ځکه دا په ولاړه او دسماتې کول دا د عیسیانو عادت دی او بدون عذر مطلب دا دی یو انسان دی د هغه په ګوډو کې تکلیف دی یا یو انسان دی په ملا کې تکلیف دی یا داسې تکلیف ورته دی چې دا کېناستې نشي نو دا اوس مجبوره دی نو د مجبورۍ په حالت کې دا انسان بیا په ولاړه او دسماتې کولی شي دا مکروه نه دی او نه مشابهت د عیسیانو سره راځي ځکه دی انسان ته عذر دی دا ته تکلیف دی دا کېناستې نشي نو دا اوس او دسماتې په ولاړه کولی شي نو او بیا دې کوشش کوي چې خپلې کپړې او خپل بدن دا د دسماتې د څاڅکو نه ساتي ځکه چې په قبر کې به د ټولو نه زیات عذاب چې دی انسان ته دا د دې ورکوټې او دسماتې د وجې نه چې د دغې نه ځان نه ساتي د دې وجې نه به سخت عذاب داسې انسان ته میلاویږي اوس مخکې وایي چې اذا معنی ده کله چې فارغه معنی ده فارغه شي فارغ شو
من معنا د نه او قضا معنا د ضرورت او حاجت معنا د یعنی د خپل قضای حاجت یادی او د اسمات یادی خرج معنا د قوتو یا اوزی با معنا د سرا او رجل خپی یادی او هی معنا د خپل یمنا یووی یمنا یووی یسرا یمنا خی طرف ته وي او یسرا ګس طرف ته وي نو یمنا خی خپا خی ثم معنا د بیا قال معنا د وی الحمد معنا د ټول تعریفونه لله د الله دی د الله د پاره دی الذي کم چې اذهب عني اذهب معنا بوتلو عني زمانہ یعنی عني معنا زمانہ تکلیف لري کو ادا معنا تکلیف واو معنا او عافاني مال راحت راکو زما راحت ماته راحت خدي اوس وای و اذا فرغ او چې کله یو کس فارغ شي من قضاء حاجته د خپل قضاء حاجتنا یعنی د او د اسماتنا خپل ضرورت پورا کو داغه نه پس بیا فارغ شو نو خرجا او روزي برجله اليمنى و هغه بیا خيخ په باندې روزي دا او د باتروم نه ثم او بیا دی وې قال بیا دی دا خبر بیا دی دا وې الحمد لله الذي دا دعا دی بیا وې الحمد ټول تعریفنا لله د الله دی الذي کم الله چې زما اذهب عني زمانا بوتلو زمانه لری کو اذا معنا تکلیف لري کو وعافاني او ماته راحت راکو ماته عافیت راکو نو ګورې چې کوم انسان چې دا د اسماتي نه فارغ شي باتروم نه روزي نو هغه د الله شکریا ادا کړي ځکه چې دا انسان کوم خوراک کړی دی نو ګورې هغه خوراک الله پاک معدې ته بوتلو معدې هغه خوراک هضم کو او بیا دنه په هغې کې کار وکړو د هغې نه هغه کومه د ضرورت چې کوم د بدن ته ضرورت و د طاقت د وینې وغیره هغه ماده یې واغېسته او کوم فضوله ماده وه نو هغه چې دی واپس الله پاک ښه په اسانتیا سره د بدن نه اوښکله نو په دې باندې د الله پاک شکریا ادا کول پکاري چې د کم کس او د اسماتې نه کېږي او کم فضله ده هغه د بدن نه نوځي نو تاسو د هغې کس نه تپوس وکئ چې څومره تکلیف وي ورته څومره چغې وخي څومره پریشانۍ کې وي څومره لوی په هغه باندې څومره لوی تکلیف وي نو دا هغې کس ته پته لګي نو ځکه وایي کله چې تاسو د قضای حاجت نه فارغ شئ نو په خیخ پې باندې د باتروم نه راوځئ ځکه چې باتروم دا د شیطانانو محل دی او دغه د شیطانانو محل نه بهر راوتل دا ډېر د نعمت خبره ده د شکریا په طور باندې په خیخ په باندې بهر راوتل او یو شکریا دا هم ده نعمت درته الله درکړو چې تی ښه په تسلۍ سره فارغ شوې او د اسماتې دې وشو ښه په اسانتیا سره نو دا هم د الله یو نعمت دی چې انسان په ښه په راحت سره او د اسماتې وشي واپس بیا راوځي نو د شکریا په طور باندې یو خو د شیطان د محل نه راوځي یو د الله د نعمت دا چې کوم صحت درله الله درکړو دا د الله نعمت دی دا تکلیف درنه الله لرې کړو دا نعمت دی نو اوس ته د شکریا په طور باندې په خیخ په باندې د باتروم نه روزه او بیا د الله شکریا ادا کړه چې بهر روزي الحمدلله الذي اذهب معنا چې لرې کړو عني زمانه بوتلو یا لرې کړو دلته ما بوتلو معنا لیکلې او لرې کوی معنا یې وکړه لرې کو زمانه ادا تکلیف ته وایي
چې کوم دا او د سماعتي تکلیف انسان ته وعافاني او الله ماته راحت راکو نو دا دعا ویل پکار دي د دې آدابو کې خپل ژوندګي تېرول پکار دي دا کوم 22 آداب دا د الفقه الميسر مصنف رحمه الله لیکلي دي نو ډېر ښکلي آداب دي د ټولو آدابو کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم او صحابه رضوان الله عنهم اجمعین خپل ژوند تېر کړی دی او موږ ته دا سبق راکړی دی نو دا موږ ته د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه دا آداب میلاو شوي دي ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي زه ستاسو لپاره د پلار په منزله باندې د پلار په ځای باندې ستاسو د پلار په ځای باندې اعلمکم زه تاسو ته تعلیم درکوم زه تاسو ته د آداب ښیم د ژوند تېرولو زندګي تېرولو طریقې درته ښیم نو په دې کې خپل ژوند تېرول پکار دي نو دا زموږ آداب و قضاء الحاجات دا ختم شو انشاءالله سبا نه به بیا بل درس شروع کېږي په راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت